تقدیر څه معنا دی او تقدیر اقسام څه دي؟ که یو سړی دغه سوال وکړي تقدیر کې ما دپاره کفر لیکلی شوی دی او زه بدبخت یم او ما دپاره لیکلی شوي دي، نو بیا څه ضرورت ته جهنم. دا خبره یاد وساتئ، تقدیر مسله دا ډېر بې انتهایي پیچیده مسله دی. دې بني عوام سر نه خلاصېږي او دې کې علماو ډېر انتهایي بحث کړی دی او دا خبره کړې ده چې تقدیر دا ډېره بې انتهایي پیچیده او انتهایي خطرناکه مسله ده. دې د وجې نه انتهایي مختصر آسان فهم کې زه تاسو په یوه ښې طریقې سره پوه شئ. تقدیر دا الله جل جلاله علم ته وایي. بس تقدیر الله جل جلاله اندازې الله جل جلاله علم ته وایي. او دا خبره یاد وساتئ، علم د چا د اختیار سلب کولی نشي، قدرت سلب کولی شي علم، خو د علم د چا د اختیار سلب کولی نشي. بیا تقدیر خپل اقسام دي. علماء لیکلي دي چې تقدیر په اصل کې دوه قسمونه دي. قسمونه نه مخکې علي رضی الله تعالی عنه یو قال وپېژنئ. علي رضی الله تعالی عنه ته چا ورته ویلو چې حضرت تقدیر څه ته وایي؟ نو علي رضی الله تعالی عنه ډېر بهترین جواب ورته ورکړ. علي رضی الله تعالی عنه ورته ویلو چې دا بحر عمیق، دا ډېر اوږد سمندر ده، دې کې مه داخلېږه، چې حضرت لږ نور هم آسان شه. علي رضی الله تعالی عنه ورته ویلو چې دا لیره دی، تیاره لیره دی، دی باندې ځه، چې حضرت لږ نور هم آسان شه. علي رضی الله تعالی عنه ورته بیا ویلو دا د الله جل جلاله راز دی، دې کې تفشیش کې مبتلا کېږه مه، د دې جستجو او د دې تفشیش کې ته مبتلا کېږه مه. اوس راشئ، تقدیر څو قسمونه دي؟ تقدیر دوه قسمونه دي. یو دی تقدیر معلق او یو دی تقدیر مبرم، دې ته محکم هم ویلی شي. تقدیر معلق دې ته وایي چې لکه یو انسان بیمار شي او دا بیماری نه دغه انسان مړیږي او بیماری کې دې دپاره دعا وشوه. څه شی وشوه؟ دعا وشوه. نو دغه سکون مړېدل دي د انسان د دای ختمیږي دعا په ذریعې سره. دعا وشوه یا یې څه صدقات یې ورکړو، خیرات یې وکړو، نو هغه مرګ د دې په ذریعې سره څه شو؟ ختم شو. یا روایت کې راځي چې چا سو مور پلار خدمت وکړو نو هغه عمر بړاو کېږي. چا څه خپلو خپلوانو سره صله رحمي وکړه هغه عمر څه کېږي؟ بړاو کېږي. نو دغه تقدیر معلق شو، ځوړند دی. نو تقدیر معلق دغه دعا په ذریعې سره څه کېږي؟ رد کېږي، ختمیږي. دغه تقدیر معلق دی. یو تقدیر مبرم ده، دې ته تقدیر محکم هم ویلی شي. دغه ازلي فیصله دی چې شوي بس، فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. مرګ درته کله راشي نه یو منټ مخته کېږي نه یو منټ ورسته کېږي، بس فیصله شوې ده. دې ته ویلی شي تقدیر مبرم، تقدیر محکم. او د تقدیر مبرم دپاره اسباب هم نه بربریږي. الله جل جلاله ازلي فیصله شوې دی چې دغه کس به دعا نه کوي، دا به مړېږي، بیمارۍ به مړېږي، دې دپاره به دعا نه کېږي. دغه تقدیر چې شو دغه مبرم شو، محکم شو. اوس که چېرې یو کس دغه وایي چې ما ته په هدایت کې
الله جل جلاله ما ته هدایت نه کړی دی او دغه تقدیر کې دغه لیکل شوی دی سما ته به هدایت نه کیږي او دا به دنیا نه به هدایت به ځي دا به سزا به ولې خوري جهنم ته دا ولې ځي اصل پوینټ دا دی دی مثال په ذریعه سره مو پوهوم اوس دغه درویش ته دې ته یوه بیمارۍ لیکلې ده زړه بیمار ورته واچوه او زه ډاکټر یم زه چې شی یم ډاکټر یم ما ته راغلو ما ورته علاج ولیکلو او زه دې خبرې باندې پوه یم ما ته 100% علم ده چې دغه کس پرهیز نه کوي د دې بیمارۍ پرهیز دغه نه کوي ما دغه لیکل وکړو چې دغه 2 میاشتو بعد دغه چې شی کېږي مړېږي زه ډاکټر یم زه پوه یم د داسې بیمارۍ ده زړه بیمارۍ هم ده علاج هم نه کوي علاج کوي خو پرهیز نه کوي او ما ته 100% خبره ده دغه پرهیز بالکل نه کوي ما ورته په زړه کې ما ویلو دا لاړو ما ویلو زړه کې دغه 2 میاشتو بعد شی کېږي دغه مړېږي ما ځان سره ولیکلو چې دا به 2 میاشتو بعد شی کېږي مړېږي 2 میاشتې تېرې شي دغه مړ شو دغه چې شی شو دغه مړ شو صحیح ده د دې ورور دا ما ولا کوم لیکنو دا یې ولیدو دا یې ولیدو چې دغه ډاکټر خو دې دا خبره کړې وه چې دغه 2 میاشتو بعد دغه مړېږي ما باندې مقدمه یې وکړه جج ته لاړو دې ته پته وه چې دغه 2 میاشتو بعد مړېږي او دې نه موږ خپل قصاص بدله اخلو جج دغه فیصله ولیده ستاسو ووایو چې جج به دا زما متعلق د قتل فیصله به وکړي هرګز به نشي کولی ځکه چې هغه سره ثبوت نشته په تش لیکنو سره به دغه دعوه دا به ثابته کړي چې دغه دې مړ کړی دی اوس تاسو دغه ووایو چې دغه چیش نه مړ شو ما د لیکنو د وجې نه مړ شو یا د دې د پرهیزګرۍ چې دې پرهیز نه کړه هغه د وجې نه مړ شو پرهیز نه کړه نه ما خو صرف تش لیکن کړي او دا څه کله مړ شو دا د احتیاطي د وجې نه مړ شو صحیح ده دې مثال په ذریعه تاسو پوه شوئ دغه شان الله جل جلاله موږ ته یو قسم اختیار راکړی دی جهنم ته یو کاسي د خپلې بې احتیاطي د وجې نه ځي تاسو پوه شئ که نه جهنم ته یو کاس ځي د خپلې بې احتیاطي د وجې نه ځي الله جل جلاله دې ته اختیار ورکړی دی دې ته یې لیره ښیلې دی څنګه څو کفر لیره دی داسې نیکۍ لیره هم ده تا ته اختیار دی کفر کې ته مبتلا کېږي یا ایمان راوړې نو څه جهنم ته ځي دا د خپلې بې احتیاطۍ د وجې نه چې شي دغه جهنم ته ځي دا سوال نه پکار دی چې تقدیر کې انداسې لیکلي شوي دي تقدیر کې یو بل مثال هم دی چې موږ د خپلې روزۍ دپاره څومره منډې تړلې وایو که موږ دغه وایو چې روزۍ موږ هېڅ کار هم نه کوو بس کور کې کینو خولې ته موږ ته رسي تقدیر کې لیکلي دي بس به کینې بیا کور کې دی نو دغه دې کې موږ سوال نه وارد کېږي او دې کې بیا چې شی کېږي وارد کېږي بهر حال انسان ته الله جل جلاله اختیار ورکړی دی ټیک ته په هغه په علم کې ده خو د تا والا اختیار یې سلب کړی نه دی تا ته یې پوره اختیار درکړی دی تا ته یې پوره موقع درکړې ده تا ته یې ضمیر درکړی دی تا ته یې عقل درکړی دی اختیار دی که ته دین تا کې رضي تا ته اختیار دی که دین ته نه وړی تا کې اختیار دی نو دغه شو تقدیر نو دغه مختصر غني دغه تقدیر بحث وو نور هم تفصیلی بیا ستا انتهایی پیچیده بیا ستا څه باندې بیا مونږه دماغ نه خلاصیږي دغه مختصر غني هغه تقدیر بیا شو چې تقدیر څه ته ویل کیږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.